رسول الله فرمایي الدین یسر، زموږ دین اسانه دی. دا بیله مسله د خلکو ته ګران معلوم سوی. دین ډیر اسانه دی، خلکو ته ګران ځکه معلومیږي. یو ډاکټر یو مریض ته پرهیز ورکړي چې ته به سپینه غوښه نه خورې، سپینه غوښه به نه خورې. دی چې په دې سبب بازار ته راغلی د غوښې د اخیستلو دپاره ټولو قصابانو سپینه غوښه راوړې ده بازار ته. اوس تاسو وایاست ملامتي په دې ډاکټر کې ده که په قصابانو کې ده؟ ډاکټر کې خو هیڅ ملامتي نشته، هغه خو د یو شي نه پرهیز ورکړی دی، نور یې ټول ورته آزاد کړي. خو ملامتیا په قصابانو کې ده چې ټولو سپینه غوښه راوړي. ملامتیا په موږ و تاسو کې ده چې د رسول الله په سنتو ځان نه جوړو. دین اسانه دی که ما و تا په سنتو باندې ځان راوست. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنه. هر چا چې زما سنت را ژوندی کوي هغه زما سره مینه وکړه، هر چا چې زما سره مینه وکړه هغه به په جنت کې زما ملګری. د رسول الله ملګري غواړي، څونه خلک یې غواړي د رسول الله ملګري. الله رب العزت دې موږ تاسو ټول د رسول الله سره په جنت کې ملګري. اهم مقصد هم هغه ملګري د ګوري. د دنیا ژوند دا یو توطیه او تمهید دی، د اصل ژوند د جنت دی چې هلته روح هم مقصود بالذات فایدمن وي، بدن جسد هم مقصود بالذات فایدمن. اصل زندگی هغه. دویمه جمله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي بشرا ولا تنفرا. دا دین خلکو ته ښایسته تعبیروي، زیری ورکوي. خلک د دین نه په نفرت کې مه اچوي. بار بار ما ویلې ده دا خبره، ډیر وختونه مې کړې ده، مسؤلینو حضراتو ته وایم. په پارسي کې یو تفسیر دی، تفسیر حسینی په یو جلد کې راځي. دې کې دا واقعه راوړي. افغانان هغه خلک دی ګوري، د افغانستان غیور اولس دا هغه غیرتمن قهرمانان خلک دي چې په زور چا نه دي مات کړي، په زور باندې چا نه دي مات کړي. نه ماتوي